چې په د ایجوکیشن ډپارټمنټ کې اکاونټ آفیس سره د امپلایز او د سرکاري نوکرانو ډېر لوی یو قسم تعلق راځي. نو دا استادان د سرکاري نوکران ډاکټرز دي، هیلث سره ریلیټډ دي یا مطلب د ایجوکیشن سره دي، په بل ډپارټمنټ کې دي، هغوی مختلف مسایل لازم اکاونټ آفیس سره ریلیټډ د هغوی د سورسونو مسلې دي او د هغوی د پیرولو مسلې دي، د هغوی د جی پی فنډ مسایل دي، د هغوی د سروس بک مسایل دي، د هغوی مختلف ایشوز دي. هغوی چې کله اکاونټ آفیس ته راشي نو په اکاونټ آفیس کې هغوی چاله پیسې ورکي، د هغې چې کوم پی ان حضرات دي، په هغې کې نور نایب قاصدین دي، کلاس فورس دي، هغوی له یا مطلب یو افسر له پیسې ورکوي او په هغې باندې خپل کار کوي. نو دا پیسې ورکول او دا پیسې اخیستل دا څنګه دي؟ نو دا خبره خو ډېره زیاته عمومي بلوا ده. زما د اندازې مطابق زه نه یم چې ټول اکاونټ آفیسرز کرپټ دي، نه ډېر ښه خلک شته. زموږ په دې ملګری کې داسې ایماندار په اکاونټ آفیس کې افسران شته، په مختلف باجوړ کې د کسوات دي، هر ځای کې شته. ټول داسې نه دي، موږ نه وایو، خو میجارټي د خلکو زموږ دقه ده چې موږ اگر چې حکومت موږ ته سیلري راکوي، موږ ته مختلفو هغوی نور موږ ته فیسیلیټیز راکوي، الاونسز راکوي، د هغې باوجود موږ د خلکو نه پیسې الو، کوم ډیوټي چې زموږ د په هغې موږ سیلري الو، تنخوا الو، موږ نه ادا کوو او په دې طریقه باندې خلک د دې امپلایز نه پیسې الي. نو د دې باره کې بنیادي مسله یادول غواړي. بالفرض که سړی په چا باندې ناجایز کار کوي چېرته، یا د کار کېږي په قلاره دی په جلتۍ باندې کول غواړي، د بل چا حق وهي او په دې اړ کې چاله پیسې ورکړي، نو راشي مرتشي کې لا ما فی النار، ورکوونکی هم جهنمي دی او اخیستونکی هم جهنمي دی. لہذا د اکاونټ آفیس چې کم کلاس فورس دي او کم د هغې نور افیسرز دي، پاکي بابوګان دي، کلریکل سټاف دی، جونیئر کلرکس دي، سینیئر کلرکس دي، هیډ کلرکس دي، هغوی ته پکار ده چې ستاسو خپله سیلري پوره ده، ستاسو خپل چې الاونس دي د هغه پوره دي، چا نه پیسې مالي په ناجایز کار کې. دوی نمبر خبره دا ده چې یو سړی د هغه رایټس دي، د هغه حقوق دي چې هغه دته میلاو شي او د حق دی چې دا ورته ښه په صحیح ټایم باندې میلاو شي. خو دا اکاونټ آفیس کې اپیسرز او یا هغوی غیر ضروري لم لیټ کوي، یعنی د انسان خپل حق دی او دا نه ورکوي چې څو پورې پیسې نه ورکړي هغه والا هغه کار نه کوي. نو په دې صورت کې زما مخې د رشامي عبارت دی، هغه دا ده چې د دفع المال په باره کې چې دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن نفسه وماله والاستخراج حق له ليس برشوة في داوي وکلا، یعنی فی حق الدافع. دا الفاظ دي، دې الفاظ او عبارت مطلب دا دی چې یو سړی د خپل حق دی خو ظالم حکمران دی، ظالم اپیسر دی، دا وایي چې په ما ظلم کوي او د ځان نه او د خپل مال او د نفس د ظلم د لرې کولو لپاره هغه له څه پیسې ورکړي، نو د دافع ورکوونکي په حق کې رشوت نه شو، د اخیستونکي په حق کې بیا رشوت شو. معلومه دا شوه چې اکاونټ آفیس کې ډېر زیاتی کېږي، لہذا دې ته زموږ درخواست دی د خپل رزق ما حراموئ. دا عبارتونه بیا نه قبلیږي. او زموږ یو ملګري بل ورځ خبره کوله چې ټول عمر حرام وکړي او ټول عمر د خلکو نه وینې وسکي، د هغوی مال تباه و برباد کړي، او بیا چې کله ریټایر شي نو ګیره پرېږدي، مسواک په لاس کې راوالي او چې زه د مسجد کمیټي ممبر یم او مسجد کمیټي کې اجازت کے بغیر یہاں کوئی بات نہیں ہوگی او دلته به دا عمل به کېږي او دا عمل به کېږي، او بیا جنماز یې راوړی او دا جنماز یې په امام پسې شاته ښودی، د دغه صاحب نه بغیر په دې څوک نه ودرېږي، او بیا خلکو له به ځي او یاره چې ته راځه او دا دین ډېر ښه شی دی او راځه وخت ولګوه په دې لار کې او راځه منځونه ته راځه او درس ته کښېنه او دا پلانی درس دی او قرآن درس دی او حدیث درس دی، او ټول عمر دغه وراني کړي. نو په دې تبلیغونو باندې، په دې درسونو باندې، په دې څیزونو باندې، په دې اجتماعګانو باندې ګوره بیا نه خلاصېږو، موږ بیا په حجونو نه خلاصېږو، جهاد باندې موږ نه خلاصېږو. لہذا پر دې حق نه ځان ساتل غواړي.